نن سبا یو مسله خوره ده وی په میخه باندې قرباني کیږي او کنه کیږي. د دې شیطانانو مختلف نمونه دي په احادیثو کې راغلي دي او یو شیطان پکې دی خناس. خناس هغه شیطان ته ویل کیږي چې دا موږ ته قرآن کې حکم دی چې د ده نه پناه غواړئ. من شر الوسواس الخناس. دې څه کار کوي؟ الذي يوسوس في صدور الناس. د مسلمانانو د مؤمنانو په زړه کې چې دوی کوم نیک عمل کوي وسوسه واچوي چې دنه دا کار پاتې کړي. نو دا شیطان صرف داسې نه دی چې ښکاري نه او پټ دی لکه عام شیطان، بلکې من الجنة والناس انسانانو کې هم داسې شیطانان شته چې هغه وسوسې اچوي او مسلمانانو نه نیک عمل خطا کوي. د نیکو اعمالو په ورځو کې دوی خلکو ته مسلې پیدا کوي. میخه دا نوع من البقر د لغت ټولو کتابونو لیکلي دي چې دا یو قسم دی د غوا، او بیا بعضو لیکلي دي من فصیلة البقر، بالکل مشابه ده دا د غوا سره، د هغې د ډلې نه ده. نو غوا چې څنګه قرباني پې کیږي دا رنګ په میخه باندې قرباني کیږي. رسول الله مبارک په دې باندې قرباني ولې نه ده کړې؟ دوی تا نه دا تپوس کوي. نو دا د عقل سوال دی، سړی دی باید عقل نه کار والی. د هر علاقې خپل څاروي دي او ځناور دي. په هر علاقه کې بعضې مارغان اوسیږي او هغه په بعضو کې نه اوسیږي. وجه دی چې د هغه د ژوند تمام ضروریات په هغه ځای کې نه پوره، نو هلته هغه ګزران او ژوند نشي کولی. نو میخه د لغت کتابونو دا اهمه خبره لیکلې ده چې یحب الماء کثیره. دا میخې چې جاموس ورته عربی کې وایي دا اوبه ډېرې خوښوي. نو هغه علاقه کې د دې ستوګنوي، کومه علاقه چې د دې په هغې کې اوبه ډېرې، نو هلته کې د دې ګزران وي. عربو ځمکه په هغه ځای کې نه ولې شته، نه ګودرې شته، نه چینې شته. دا جزیرة العرب اوچه ځمکه ده، سنګریزه ده او سخته ځمکه ده. هلته اوبه نشته. چې اوبه نشته نو دا میخه دا څاروی هلته وخت نشي تېرولی، هلته مري. د اکا زمانه کې صلی الله علیه وسلم دا میخې او دا څاروي او اسلام په هغه وطنونو کې صرف هلته جزیرة العرب پورې خاص و، بار دنیا ته نه ووتی، یعنی افریقې ته یا مشرقي ملکونو ته یعنی ایشیا، دې وطنونو ته اسلام راغلی نه و. چې کله نو راغلی نو هغه خلکو دا میخه لیدلې نه و، دې وجه نه پې اکا قرباني نه ده کړې. که تاسو موږ وګورو نو میخه همیشه په ډنډونو کې ناستی، که ته وګورې نو میخه همیشه په ولو کې ناستی، پنجاب اړخونو ته لاړ شه همیشه د اوبو کې وخت تېری. تعیشو الجواميس في المناطق الكثيرة المياه. داسې علاقو کې دا ژوند کوي چې هلته ډېرې اوبه او افریقا ایشیا دا د دې ځای نسل دی او د دې ځای څاروی دی، دلته کې اوبه شته، دې وجې نه دا په دې وطنونو کې وخت تېروي. صحابو په دې قرباني نه ده کړې. د صحابو نه وروستو تابعینو زمانه کې دا اسلام جزیرة العرب نه بهر ووتو، مشرق ته م ووتو چې هلته ایشیا ده او مغربي ملکونو ته چې هغه افریقا د دې وطنونو ته اسلام خور شو. چې خور شو نو دا څاروي چې بیا په هغه ځای کې تابعینو کتلي دي، نو په دې باندې تابعینو قرباني کړې. او دا د حدیثو یو کتاب دی مصنف ابن ابي شیبه. حسن بصري رحمه الله لوی تابعی دی، هغه چې کله دا سیس کتلی دی نو هغه فرمایي دا باب دی 10848 حدیث دی. حسن نے روایت دی انه کان یقول الجواميس بمنزله البقر. وی دا میخه دا په ځای د غوا ده، چې په ځای د غوا ده. څنګه غوا نه زکات ورکول د هغې خپل نصاب دی، میخې نه ممکه رنګ زکات به ورکړی کېږي. څنګه غوا علالول او ذبح کول قرباني پې کېږي، دقه رنګ په میخه باندې قرباني کېږي.